औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। नन څنګه ټاپک دی MPC مونږه سٹارټ کړو ریسپیریټری ډیس آرډرز او په هغه کې د ټول نه پیله مونږه ویلو کم ټاپک وو برونکایټس. صحیح ده. برونکایټس کې مونږه ډسکشن کړو چې برونکایټس سره کم ایرفیسز دي په دې کې چې کله انفلیمیشن شي ته برونکایټس ویل کېږي او په دې باندې مونږه بریفلی ډسکشن کړو چې د سس د وجې نه کاس کېږي د دې ساين سمپټمز دي کم ټایپس دي برونکایټس ګډ اکیوټ او کرونیک. ٹھیک شو. او دا غي نه پس مونږه ټریټمنټ بیان کړو. ټریټمنټ مونږه جرنل ټریټمنټ ته ویل کېږي چې تاسو د علامات ظاهريږي دا غي په بیس. لکه مثال کې تور پر یو کسو هغه له توراتلا تا ولا انټي پایریټک د تبي دوا ورکړه. یو کس ته د هغه ته سار ډیفیکلټیز راځي تا ولا برونکو ډایلیټر ورکړه. یا یو کس ته د هغه سپوټم ډیر زیات دی او ټینګ دی نو تا ولا دي سي ډرګز ورکړه چې هغه کم میوکس دی یا سپوټم دی هغه سره کمزور شو. نو د جرنل ټریټمنټ ویل کی چې په یو پیشنټ کې تاسو نقصان یا سو ډیفالت ستبه کې څه نه او دا غي په بیس ولته ټریټمنټ کې. نو ان شاء الله نن به خبرې کوو په MPC باندې. MPC زنګ سره څنګه ډیس آرډر دی دا زنګ سره ریسپیریټری ډیس آرډر دی. لکه مثال کې تور پر مونږ ویلول چې د ټول نه پیدا زنګ سره ټریکیا شو برونکای. ٹھیک شو. بیا دا غي نه پس مزید ډیویژن سٹارټ شو برونکیولز او په لاس کې څنګه سره گریپ لایک سټرکچرز او دغه گریپ لایک سټرکچر ته موږ څه نوم ویلو الویولایز ورته ویلو. اوس دا ډیزیز چې کوم څنګه سره MPC ما د دې ټول ریلیشن دا الویولایز سره دی. د الویولایز ته موږ بل نوم ایئر سیکس ویلو شو. ایئر سیکس کله چې څنګه سره الویولایز چې کوم والز دي دا ډیمیج کیږي شو الویولایز وال ډیمیج کیږي نو الویولایز په پاتې کیږي کنه الویولایز باندې سره ډیمیج کیږي د دې کمرې دیوال نه راګل کله کمره په پات شي نه پاتې کیږي. نو چې کله څنګه سره د الویولس چې کوم والز هغه ډیمیج شي. ٹھیک شو. نو څنګه سره الویولایز ډیمیج کیږي او چې کله الویولایز ډیمیج کیږي دا کنډیشن ته مونږه MPC وایو. کلیر دی. ما سره کوي it is a type of chronic obstructive pulmonary disorders. chronic څه دی ویلو مخکې تیر شوی ځکه دا ډیزیز څنګه سره د ډیر وخت نه سٹارټي سیدا ډیوریشن یې ډیر زیات سی وای. یو کس هغه فرست ټایم سموکینګ کوي د یو کیمیکل سره فرست ټایم دی مطلب کانټیکټ یې سره راځي نو دله به دومره نقصان نه ورکوي په نسبت د هغه چې دی سره ریګولر په کانټیکټ کې. ٹھیک ده. نو دا چې کوم مثال کې تور په یو کس ته سموکینګ کوي او مسلسل سموکینګ کوي د دوی د الویولایز رو ډیمیج کیږي پیدا یو الویولای ډیمیج شي بیا دویم دریم څلورم حتی چې څونه سپنج دي هغه ټوټلی ډیمیج کېدل سٹارټ شي. ٹھیک ده. نو it is a type of chronic obstructive ویل کېږي رکاوټ ته او دلته کې رکاوټ د چا په منځ کې دی شاباش چا ته په رکاوټ راځي ټو ګیسز ته کم ګیسز ته کله چې اکسیجن دنه نوځي کم ځای ته بلډ ته نو الګي الویولایز ډیمیج شوی دی نو بلډ ته به نشي ورته obstructions رکاوټ ورته راځي. کله چې کاربن ډای اکساید د بلډ نه بهر ته راوځي د سبا زر سره راځي الویولایز په ذریعہ الویولایز ډیمیج شوی دی نو څه چل دی obstruction دی. pulmonary all related with phlegms or phlegms mean lungs. مونږ ویلو pulmonary circulation هغه circulation ته ویل کېږي چې هغه سره lungs ته راغلي. ٹھیک شو. دغه شانتي chronic obstructive pulmonary disease ما دا COPD هم دا شارټ کټ نوم دی سره. نو یاد ساتئ چې MPC دا COPD یو قسم دی. مطلب دا چې په دې ډیزیز کې نور هم دنه مزید نور ډیزیز شته خو MPC یو ټایپ دی یو قسم دی. کلیر دی. نو تاسو ډایرکټ لیکلی شئ چې MPC یو قسم دی دا COPD او په دې کې څه چلی that involves damage of the walls of ear sac او په دې کې څنګه سره مطلب کېږي داسې عمل چې څنګه سره کوم الویولایز دي د هغې والز ډیمیج
making it difficult to breathe او چې کله alveolized image فلې نو بیا په ګران سر سره بس مثال کے طور پر لګي alveolized image شو مونږ ته به difficulties لګي او کو alveolized ډېر image فلې difficulties به ډېر زیات شي یاد ساتئ زنګ سره lungs spongy cells نه جوړ شي sponge په شان سیلونه جوړ شي ٹھیک ده مثال کے طور پر دا یو لنګز دی د دې سپیسیفیک پارت ډیمیج شو دا نو پارت خپل فنکشن کوي ٹھیک ده بیا مزید دا خو کرونیک کنډیشن دی ورو په ډیزیز ایڈوانس کیږي صحیح ده هغه پرسیسټنس کنډیشن په کې راځي نو دا ډیزیز ورو لنګز هغه خرابوي حتی چې څنګه سره ټوټلی لنګز ډیمیج ٹھیک ده اوس لنګز ډیمیج شو یاد ساتئ د انسان په جسم کې مختلف داسې پارټس دي چې هغې نه بغیر انسان نشي اوسېدلی سیده آیته ویټل آرګنز ویل کېږي ویټل آرګنز هغه آرګنز چې د هغې نه بغیر انسان جمدی نشي پاتې کېدلی نو په هغې کې زموږ سره لنګز هم ویټل آرګنز دی هارټ زموږ سره ویټل آرګنز دی لیور زموږ سره ویټل آرګنز دی لیور نه بغیر انسان نشي جمدی پاتې کېدلی ځکه چې مور دین 140 فنکشنز هغه زموږ سره صرف او صرف د لیور ٹھیک ده دغه شانتې برین ویټل آرګن دی ٹھیک ده خو که تو خبره وکړې د سترګې که سترګې ستا نه لرې هم شي ته جمدی پاتې کېدی شي غوږونه ستا نه لرې هم شي ته جمدی پاتې کېدی شي خو ویټل آرګن زموږ سره هغه آرګن دی چې هغه ستا نه لر شول نو ته جمدی نشي کولی اوس چې کله ام پي سي ما ډېر سیویر کنډیشن ته ورسېد ستا روغ لنګز ډیمیج یاد ساتئ د دې لنګز ټرانسپلانټیشن هم کېږي بل کس لنګز تا ته لګېدی شي خو د هغې لپاره به ډونر وګورئ ٹھیک ده او ډونر ډېر په ګرانه میلوي د دوی به سکرینینګ ټسټونه کوي د دوی به کراس میچ کوي چې د دوی بلډ څه نقصان خو ورکوي او که نه او د دې نه علاوه فرش لنګز به دوی له پکار وي لکه مثال کې طور پر یو کس اکسیډنټ وکړو او دی ډایرکټ مړ شو په هغه کنډیشن کې د هغه نه لنګز وباسلی کېږي هغه ټایم کې به ټرانسپلانټ کېږي خو د هغې نه مخکې به میچینګ کوي چې دوی ته دا ټرانسفر کېدی شي او که نه ٹھیک ده خیر کیسې و بیا وروسته چې کله ټاپک راشي نو ام پي سي ما زنګ سره د الویولای چې کوم والز دي د هغې په چې کله ډیمیج کېږي نو الویولایز به ډیمیج کېږي او دغه کنډیشن ته به مونږ ام پي سي ما وایو دا مسله زنګ سره د څه څه د وجې نه راځي کازز یې څه دي نو مونږ ما ووایي بای ایریټنټ او د ایریټنټ ټاپک یا د ایریټنټ چې کوم ورډ دی د دې ما تاسو ته ایکسپلینیشن کړی په پریویس ټاپک برونکایټس ایریټنټ څه ته ویل کېږي د اریټیشن نه وتی دی irritant څه ته ویل کېږي those substance which cause irritation هر هغه څیز چې irritation کاز کوي که هغه بیکټیریاي که وایرسي که فیومي که ډسټي که سموکي ټیک ده کلیر دی که نه irritant څه ته ویل کېږي irritation چې کوم زنګ سره ما تاسو ته ویلو سوزش خارښ زنګ سره کاز کوي اوس مثال کے طور پر irritant کم سبسٹانس ہی occupational exposure څه ته ویل کېږي occupational پیشاور یو کس دی په یو خاص انډسټریز کې کار کوي او دی ایکسپوز کېږي ایکسپوز کېدل ته ویل کېږي مخامخ کېږي د مختلف کیمیکل سره او دا کیمیکل سره د ژوند دی که نه مخامخ کېږي پیسه نه ګټي دی پکې یو قسم له مزدور دی نو occupational exposure to chemical irritant اوس په هغه انډسټري کې مسلسله کیمیکل دی او دی انهیل کوي مسلسل نو دې ته به کوم کنډیشن راځي ام پي سي ما دې د سموک د سره کوي نه دې د سرګټ نستی خو بیا به ورته ام پي سي ما کاس کوي ځکه چې irritant سره خو دو مخامختیا راځي که نه په دو مقابله خو راځي د irritant سره نو په دې کنډیشن کې به ته ام پي سي ما کاس کېږي کلیر دی occupational پیشاور ټیک ده پیشه خو پیژنې که نه یو کس سجاب کوي exposure مخامخ کېدل صحیح ده to environmental pollutant ماحولیاتي آلوده دي لکه مثال کې طور پر certain fume کومه په ماحول کې any time درز غوبل سټارټ سپریګانې شروع وي څوک چې کوم دی هغه د ماشو خلاف سپری استعمالوي څوک کلورین ګیس د وایرس خلاف استعمالوي څوک دا یو قسم کیمیکل هغه ایډ کا ماحول چې کوم دی هغه د فیوم نه ډک کړی دی او دا هم نقصان دی لکه زیات تر کسان هغو ته الرجي کاس کېږي د دې فیوم نه نو بس دغه کس ته به خامخا د سینې مسله راځي
نو یو قسم لا د انوایرمنټل فلټرنټ کې دا فیوم راځي. دویم کویل زیاتره کسان چې کوم دی هغه د ځمکې د لاندې او په دې کویلې په دې کان کې کار کوي ټیک او په دغه کان کې د کاربن ډای اکساید اماونټ ډېر زیات شوی نو کاربن وروسته موږ وایو هایپر کاربیا چې کله کاربن اماونټ سیوا کېږي هغه هم ځان سره امفیسیما ډېر دی. نو دلته کې بعد سموک خو یاد ساتئ مختلف کیمیکلز دي لنګس ته لاړ شي الویولایز ځان سره ډېر زیات کمزوري ډېر زیات نري صحیح ده سیک لایک سټرکچرز دي او دا کیمیکل چې کله د والز ته ورنوځي نو هغه ډیمیج فریکچر او ټولو نه مین کاز چې کوم دی هغه ځان سره سموکینګ لکه زه به ورته ستاسو په بک کې دا څیزونه نه دي ډسکس کړي اونلی سموکینګ یې راوستي چې emphysema کاز کېږي د سموکینګ دی وجود نو یاد ساتئ چې د مین کاز اف emphysema از سموکینګ ټول نه اهم کاز د emphysema څه سموکینګ یو کس چې سموک کوي بس دته به دا emphysema کاز کېږي اوس ضروري نه ده چې دی په سموک کې دنده هیروین حشیش دا شیزونه ځان سره یوز کوي چرس پوډر دا شیزونه ځان سره یوز کوي ضروري نه ده خو دی صرف تش سرګټو مسکې په هغې کې ځان سره کیمیکل موجود ټیک ده تاسو په دې کلي کې خلک یې نه صحیح ده مثال خو ورکول نه دي پکار تاسو په دې کلي کې نه ځینې کسان هغه مسلسل سرګټ څکي او سرګټ مختلف کسان به تاسو په دې کلي کې نه چې هغه مسلسل سرګټ څکي ټیک ده خو د هغو سمټم هم تاسو لیدلي لکه زیاتر ځینې کسان ساده مثال نن په کلي کوم خان بلو کې یو کس شته هغه مسلسل روانې ګرځي ټیک ده او سرګټ څکي او یو سرګټ څکي او بل بیا لګي بل چې ډېر سرګټو څکي نو هغې نه پس دی یو خاص سمټم ظاهروي دی په ټوخېدو شروع شي ما په خپل لیدلی که نه دلته اوس emphysema کنډیشن شته دلته سته ټوخېدل سټارټ شي هغه ټوخې دومره اوږد شي چې بس په آخر کې ورسره هغه اینه هم راګیري صحیح ده او دا لاست سټیج د emphysema چې الویولایز دومره ډیمیج شي چې هلته کې هغه بلډ اکاموډیټ شي راجمع شي او لکه ما تاسو ته مخکې ویلي ول هغه چاکینګ عمل کوي خو په ریسپیریټري ټریک کې یو د اوبو کچه قطره لاړه شي تاسو کله اوبو څښئ په خطایه کې ریسپیریټري ټریک ته لاړ شي هغه کچه قطره چې د څو پورې نه راوځي انسان ته د هغه پورې ټوخېږي سترګې تکې سرې شي هغه ټوخې کوي ټیک ده نو چې مثال کې طور بلډ هغه دومره الویولایز ډیمیج شي چې بلډ ریلیز شي بس دی په ټوخېدو سټارټ شي حتی چې هغه اینه چې کوم دی هغه بیا بهر ته راګیري نو دا هم ځان سره یو خطرناک کنډیشن ته دا رسېدلی شي ټیک ده اوس د هغو خوش قسمتي څه ده یا به د هغو داسې خپل ذهن وي هغه سموک کوي ډېر غټ سموک کوي خو دی ورسره مسلسل ګرځي اکسرسایز یې ورسره کوي او خوراک هم ښه کوي ټیک ده نو که یو کس یې هغه کښېني او په یو ځای ناست او ته سموکینګ یې راښکړي نو هغه خو بیا وژني ډایرکټ یې پرېږدي په کمپلیکیشن کې به انشاءالله emphysema وایي چې دا کم حد ته رسېدلی شي خو دا خو یو جرمن مثال و تاسو ته د سموکینګ په حواله سره چې دا ځان سره emphysema کاز دی نیکسټ ځان سره ډسټ دی لوګي شول دوړې شوې دا څیزونه زیاتره په کم ماحول کې څه وایي نو هغې کې هم ځان سره emphysema کاز کېدی شي ښه دا خو ځان سره کاز شول وجوهات یې څه دي اوس ځان سره سمټم علامات تا ته به څنګه بدلېږي چې دې کس ته emphysema لګېدلي ده نمبر 1 یو کاز پات شو کاز نمبر 3 ما لیکلي دي چې ضروري نه ده چې خامخا دې تا ته د انوایرمنټ یا کیمیکل ایکسپوجر د وجې نه تا ته دا ډیزیز راشي ما لیکلي دي چې انهیریټډ جینیټک ډیفیکټ کیدای شي ستاسو ابا او اجداد کې دا مسلې کیدای شي دا مسله ستاسو خانداني ټیک ده ځکه سره یو خاص جینز دی یا خاص سبسټانس دی د هغې ډیفیشنسي چې انسان ته راشي هغه ډیفیشنسي موستلی جین سره ریلیټډ دلته کې ما لیکلی دی AAD د AAD مطلب دی الفا 1 انټي ټریپسین الفا 1 انټي ټریپسین ډیفیشنسي دا یو خاص سبسټانس دی خاص پروټینز دی ټیک ده چې د دې ډیفیشنسي په انسان کې ډیفیشنسي مطلب کمی د دې ډیفیشنسي د انسان په جسم کې راشي نو د emphysema کاز کېږي او د دې ډیفیشنسي موستلی ریلیټډ ده د جینیټکس سره
د جینیټکس سره ریلیټډ مطلب د جین سره ټرانسفر کیږي انهریټنس سره انهریټنس څه ته وایي those character which transfer from parent to offspring is known as inheritable characters دا تاسو مخکې په 8 کې ویل نو چې کله دا جینز د پیرنټس نه offspring ته ټرانسفر نشي نو د دې ډیفیشنسي کمې به راځي انسان د جسم کې او چې د دې ډیفیشنسي راغله MPC ما به انسان ته کلیر دا یو قسم نه جینیټک ډیس آرډر دی ها بل ساين سیمټم ول اولنې وګې دی شارټنس اف بریث سالنډې راغله ولې سالنډې راځي الویولاس ډیمیج ولې obstructions رالو سا وسلو ګرکاوټ رالو نو چې سا ته اخلي نشي هغه په زور به اخلي او چې په زور اخلي نو خامخا به ته زر سالنډې راځي کلیر دی نو شارټنس اف بریث سویزینګ مخکې راغلی دی نه هغه سنیزینګ دی شپېلي ګډ چې کله ته ساه اخلې ابسټرکشنز راغلی دی په لاره کې رکاوټې دي نو چې کله ته ساه اخلې ایر ته په زوره انهل کې نو هغه به سیټي وځي صحیح ده که نه ځکه چې څونه تو یو نیرونس کاس کې ټریک نه راکېږي ایر په تیزۍ سره ځي سیټي به والي کېږي ټیک ده کلیر دی نو بل ځل سره ساینوسس د blowing of left finger ته چې کله څنګه سره ودی کلر اخلي بلویش کلر پروډوس کیږي شونډې او نوکونه دې عمل ته به ساینوسس وایي ټیک ده تاسو به سرګټ والا کسان لیدلي شونډې چې کوم دی هغه یې ودي د ګوتې چې کوم دی دا یې ودي شوي دا ولې دا د سموکینګ د وجې نه او دا ودي کېږي ولې what's the reason ګوره د کاربن ډای اکساید اماونټ چې کله په بلډ کې سیوا کېږي دا بلویش کلر پروډوس کوي ودي کلر پروډوس ټیک ده تاسو ته دا رګ ولې ودي ښکاري کوم دی دا وین دی ښه آرټري نه وین دی وین سخای نه په سخای نه کې څه سیوا د کاربن ډای اکساید نو دا ودي کلر چې تاسو ته ښکاري اټ از ډیو ټو د پریزنس اف کاربن ډای اکساید یو خبره بله هم ده ولې دا کلر زنګ سره ودي ښکاري کله چې ته دا سوری کې دی نه سری نه راځي خو دننه زنګ سره ودي ښکاري what's the main reason دا تاسو سایمنټ شو ښه سبب ان شاء الله په دې جواب به تم څه درکوم پهله تاسو کوشش وکړئ چې مال جواب راکړئ تاسو دا کوېسچن دوباره کوم او زه به درته وایم چې ولې زنګ سره اینا په رګونو کې دننه ودي ښکاري خو چې بهر ته راوځي هغه سری ټیک ده دا تاسو د سبا لپاره کوېسچن شو تاسو جواب را نه کو دا به زه جواب درکوم سبا پورې به تاسو ښه کوېسچن یې چان تپوس وکړئ او خپل مایند پې کلیر کړئ سبا به ان شاء الله دې جواب درکوم مثال کے طور پر دا رګ تاته ودي ښکاري دا ته سوری که دې نه اینه راوځي سره راوځي دا خو ستاسو کوېسچن شو ساینوسس ولې کاس کېږي ستا مطلب دا دی چې ولې شونډې سره ودي کېږي او ولې ګوتې زنګ سره ودي کېږي ګوره الویولاس ډیمیج ولې اکسیجن په اسان نه ورننوځي کاربن ډای اکساید په بلډ کې سیوا کېږي یاد ساتئ په یو منټ کې کو هغه اکسیجن ننوځي او کو نه ننوځي 5 ml اف کاربن ډای اکساید به هغه په 100 ml اف بلډ کې پیدا کېږي ټیک ده کو تو 100 ml بلډ راواخلې پای کې به 5 ml کاربن ډای اکساید پر منټ هغه ایډ کېږي په بلډ کې نو کو اکسیجن ننوځي او کو کاربن ډای اکساید پروډوس کېږي اوس هلته کې تو لنګز ډیمیج کې اکسیجن نه ننوځي کاربن ډای اکساید پروډوس کېږي بلډ به خامخا کاربن ډای اکساید اماونټ سیوا کېږي او چې کاربن ډای اکساید اماونټ سیوا کېږي بلویش کلر به پروډوس کېږي کلیر دی نو ساینوسس زنګ سره عموما اټ از ډیو ټو هایپرکاربیا د وجې زنګ سره کاس کېږي بل زنګ سره هایپر انفلیشن هایپر چې کوم ځای کې ټکي هایپر راځي مطلب سیوا هایپو کم بل ځل به راځي زه به تپوس کوم هایپر سیوا هایپو کم امپلیمیوسس سولب کول پړسول
صحیح ده نو هایپر ایمپلیمیا په دې ټایم کې به زنګ سره چې کوم لمس دی یا دې نه علاوه زنګ سره الویولایز دي هغه به هایپر ایمپلیمیا کېږي پړسېږي لکه نارملي موږ وایو د لنګس کیپیسټي څونه ده د لنګس ټوټلي کیپیسټي څونه ده شاباش ټوټلي په دې کې ګیسز څونه راځي مثالي دوره سلندر دی څونه ګیسز وکړي نه یاد ساته هغه اټماسفیریک پریشر تو خبره کوي 760 mmHg چې کوم دی اټماسفیریک پریشر 7 لیټر نه 5 لیټر د اډلټ لپاره دی ټیک ده 6 لیټر یاد ساته موږ 5 to 6 ور یادو خو 6 لیټر هغه د میل لپاره 5 لیټر هغه د فیمیل لپاره د میل د لنګس کیپیسټي هغه سی وایي ولی هغه ایکسرسایز کوي هغه منډه وایي لکه physical work هغه هم ډیپند په څه باندې په لنګس کیپیسټي باندې نو د میل لپاره 5 لیټر لنګس کیپیسټي ده د فیمیل د میل لپاره 6 لیټر لنګس کیپیسټي ده د فیمیل لپاره 5 لیټر لنګس کیپیسټي ٹھیک ده او چې فیمیل ایکسرسایز کوي بیا به یو شان سیوا کېدی شي تقریبا چې 5.5 ته رسیدي شي 6 ته رسیدي شي ٹھیک ده نو دلته کې څنګه سره هایپر ایمپلیمیا وشي لنګ څنګه سره سویلپ شي او چې هایپر ایمپلیمیا وشي نو بل کنډیشن وتر شي بیرل شیپ چیست سینه چې کوم ځای کولا وشي بیرل څنګه سره یو قسم لا مونږه رکاوټ ته ویلی شو صحیح ده یا چې کوم ته مونږه خزل هارته صحیح ده کوړه کرکټ هغه کور ته ویلی کی نو بیرل شیپ چیست سینه بدن سره کولا وشي هغه د څه د وجه هایپر ایمپلیمیا الویولایز سره براډنس کولا نو دا څنګه سره ساين سیمپټم ټیک شو ها د دې نه علاوه پنځم نمبر کانسټنټ کافینګ متواتر ما ټوخه به سٹارټ شي پیر تیزی او له ټوخه ډیر زیات تیز وي رو 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 رواني کانسټنټلی په اخر کې حادثه کې چې الټه هم راګي صحیح نو کانسټنټ کافینګ مسلسل ټوخه or need to clear the throat یا دومره ټوخه سٹارټي چې د دې لپاره چې په مرای کې سن ختلی شي هغه هم سره صفاش ټیک ده کنه ما د سپیشل د ټیم خو بلډ دی یا میوکس دی نو هغه یا سپوټم دی هغه ریلیز کول لپاره ودی هغه په ټوخه کې چې څه پر دا ریلیز شي نو دا هغه سره ساين سیمپټم شو تاسو په ته چې لکه د کسته په دا مسله ده نو دا خو د ان پی سي باندې د بل سره تب اوس ډایګنوسس کوي تب ګوري چې د کس مونږ ته به ډاکټر ته به څنګه پته لګي چې د کس ته دا بیماری ده اوس دې پورې خو تاسو ساينس هم ته وایي اوس په ډایګنوسس څنګه ډاکټر ته به څنګه پته لګي فزیکل ایگزامینیشن تا ته به ظاهري وګوري چې آیا هیستوري به تې واخلي چې ستا ته څه مسله ده او به چې زه دې څه ټوخېږم چې مسلسل کانسټنټلی سټارټي سینه مې چې کوم دی شپېلې وهي د دې نه علاوه شونډې نه به هغه ته فزیکلي پته ولګي چې دغه شونډې هم ودې دي ګوتې هم ودې شوي دي ټیک ده دغه شانتې نور هم چیسټ چې کوم دی هغه براډنس کار شوي نو دا خو فزیکل ایگزامینیشن شو لکه دا ګوتې به یې راونډډ شوي دا ګوتې به داسې تاو شوي او لږې راپړسېدلې غوندې کې به یې تاو شوي راونډډ شیپ سټرکچر زیاتره تاسو د سرګټو والا چې کوم کسان سکي نو د هغو دا ګوتې داسې غونډې منډې غوندې صحیح ده نو دا اوس هغه فزیکل ایگزامینیشن چې څه تا ته ښکاري هغه خبرې کوي په دې نه علاوه پرسسټ لپس بریتینګ دې زیاتره کوشش کوي چې په شونډو باندې سره مطلب دا دی چې شونډې به یوز کوي دا ساه اخیستلو لپاره ټیک شو بل هایپر اکزیمیا یا هایپرکزیا دا څنګه سره هایپر ویل کېږي هایپوسو ته ویل کېږي کمتا اکزیمیا اکسیجن ته ویل کېږي اکسیجن صحیح نو د ډیفیشنسي اف اکسیجن ولې راځي ډیفیشنسي اف اکسیجن شاباش سر لیډی میچو اکسیجن چې کوم دی روان دی دنه نوځي دې سر تر روان دی دنه نوځي پدل کې الویولایز دی چې د اکسیجن با نو چې اکسیجن نه نوځي نو څه کنډیشن راځي هایپر اکسیمیا شو ٹھیک شو بل په بلډ کې ټیشوز چې کوم دی ټیشوز هغه مسلسل کاربن ډای اکساید پروډوس کوي او بلډ لای ورکوي کاربن ډای اکساید خو پروډوس کیږي په بلډ کې دا کاربن ډای اکساید ایمون په سیوا کیږي
او چې کله د کاربن ډای اکساید اماونټ سیوا شو نو دلته کې وزلې کما هایپر کاربیا نو د اکسیجن اماونټ ولې کمیږي نه وځي کاربن ډای اکساید اماونټ ولې سیوا کیږي په ټیشوز کې خو هغه مسلسل جوړیږي الکه څنګه جوړیږي شاباش فارمولا راته وایي څنګه به کاربن ډای اکساید پروډوس کیږي څنګه دا اکسیجن پلس C6 څنګه دي جوړیږي کاربن ډای اکساید دا کاربن ډای اکساید ځان سره په سیلولر ریسپایریشن په ذریعه سره هغه پروډوس کیږي ٹھیک ده په کوم ځای کې په ټیشوز کې ما تاسو ته وې چې 4 to 5 یا ته ډایرکټ کوم دی 6 is a 4 ml for 100 milliliter of blood نو تاسو یې نه راواخلئ او هغه ځان سره 100 milliliter په دې کې به 4 ml carbon dioxide دا پروډوس یو پکې موجود صحیح ده او دا به پر منټ په یو منټ دغه شانتي مسلسل چې ټیم کېږي نو دا به سره سیوا کېږي ښه اوس ضروري نه ده دا خو موږ ته پته ولګېده فزیکل ایگزامینیشن شو چې لکه کاربن ډای اکساید اماونټ سیوا دی اکسیجن ځان سره کم دی یا ځان سره شونډې اوږدې دي یا ځان سره ګوتې چې کوم دی هغه راونډېډ دي یا فزیکل نور افیرنس دی خو که ته کنفرم رزلټ غواړې هغې دپاره به ته ایکس رې کوي چیسټ ایکس رې چې آیا د دوی سینه ریسچا براډ شي ده په دو چې کوم الویولایز ریجن دی هغه ډیمیج شوي دی او که نه ټیک ده یا چې کوم سپوټم دی هغه ځان سره پروډیوس شوي دي که نه یا ځان سره چې کوم ټریپ دي هغه ځان سره نری شوي دي او که نه د دې لپاره به چیسټ ایکس رې او که ته بیا رزلټ د دې نښه غواړې نو ته ولا سټي سکین کولی شي سټي سکین کمپیوټډ ټوموګرافي صحیح ده سکینینګ نو دا چې کوم چیسټ ده دا په ماشینونو په ذریعه سره وکتلی شي او چې څونه پارټس د لنګز ډیمیج شوي د هغې کنفرم پته ولګي چې دومره پارټس پکې ډیمیج شوي د سټي سکین په مدد سره صحیح ده او بل زنګ سره د څه په ذریعه سره پته لګي فلمونري دا مخکې ما ویلې شاباش په مخکې پریویس ټاپک کې دا ویلې فلمونري فلټریشن ټیسټ pulmonary filtration test ما تاسو ویلو سپیرومیټري تاسو به په نت باندې سرچ کړئ اوکې ورکړئ دا هغه بال چې کوم دی دا هغه پته لګي چې د سونه اکزهل عمل کولی شي د سونه پاور دی هغه په بیس ته پته لګي چې د نمبر انهلیشن اکزهلیشن کولی شي نو سپیرومیټري یو ډیوایس دی هغه باندې پی اف ټی ټیسټ کیږي pulmonary filtration test او هغه باندې پته لګي چې د دوی د لنګز سونه پاور دی د سونه اکزهلیشن پس کولی شي کلیر دی نو دا څنګه سره ټیسټونه دي چې هغه په ذریعہ سره پته لګي چې دوی ته سونه چیسټ انفیکشن کلیر دی Yes, sir. ها بل ځل سره ټریټمنټ دی دا ټریټمنټ اولنې کار خو داسې دی لکه چې ته یو پیشنټ ډاکټر لاړ شي ډاکټر ورته وایي چې ته سموکینګ کې هغه ورته چې بالکل زه سموکینګ کوم په دې ټایم باندې خو سموکینګ چې کوم دی هغه پرېږده ټیک ده سموکینګ خو به دې پرېږدي او یاد ساتئ الویولای زنګ سره یو بار ډیمیج شولې دوباره نه ریفیر کېږي مثال کے طور پر زنګ سره ډېر شي ګریپس لاک سټرکچر دی ډېر شي لنګس ټوټلي ډک دی نیم لنګس چې کوم دی هغه ډیمیج شو نیم لنګس خو بد دی که نه ته نور سموکینګ مه کوه چې نیم لنګس زنګ سره ستا سره خپل فنکشن کوي نو دی به ورته اولنۍ خبره دا وکړي چې تو سیسیشن وکړه د سموکینګ مطلب دا چې سموکینګ ته پرېږده نور سموکینګ مه کوه که نور سموکینګ کې ستا د نور لنګز هم ډیمیج کړي اولنۍ ټریټمنټ دا شو چې ته به سموکینګ پرېږدي یاد ساتئ انګه په امپیسیما کې یو خبره کوو و امپیسیما څنګه سره پرمنټ ډیزیز دی او ایرریورسیبل ډیزیز دی یو خبره یاد ساتئ امپیسیما څه دی پرمنټ ډیزیز ایرریورسیبل ډیزیز څه مطلب دی چې یو بار ستا امپیسیما درته کاش ولا ستا الویولایز ډیمیج شولې بس ډیمیج دی دا دوباره نه ریپیر کېږي ټیک ده خو که څونه پارټس ډیمیج شوی دی او ستا په نور گزاره کېږي او تو سرګټ سموکینګ پرېږدې دغه پارټس به ستا جلدي په هغې به تو سموکینګ
کولی شي ټیک ده سموکینګ نه بریدینګ ټیک ده بریدینګ هم کولی شي که سموکینګ کوي نو مزید به زنګ سره خرابېږي صحیح ده ګډ ګډ انټیلیجنسي آی کیو هغه ستاسو ډېره تیزه ده خبرې نوټ کوئ ښه نو سموکینګ سسیشن به کوئ سموکینګ به پرېږدئ بل ځان سره شپېلې وهلی کېږي سینه یې شپېلې وهي نو ته به څه چل کړې برانکو ډایلیټر به یوز کړې برانکو ډایلیټر څه ته ویل کېږي چې برانکل ریجن ډایلیټ کوي ګوله کوي نومونه به را تاسو واخلئ برانکو ډایلیټر کم کم ډرګز ول सल्ब्यूटामोल स्प्रे हम में लगेगी सल्ब्यूटामोल इनहेलर ठीक था बल वेंटोलिन इनहेलर और वेंटोलिन में सर में वेंटोलिन नेक्स्ट टाइम हम दा टकी राजी नेक्स्ट टाइम या जो हाल को यस सर नो सल्ब्यूटामोल और वेंटोलिन दा ड्रग जन सरा एज अ ब्राको डायलेटर जन सरा यूज की हाँ बल जन सरा एंटी इंफ्लेमेटरी इसका मतलब इंफ्लेमेशन खिलाफ यूज की वसियात साथ इंफ्लेमेशन खिलाफ सब दो किस्म ड्रग्स यूज की ये होते हुए देखिए कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बल सर स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड हाँ गदी चाहे जन सरा स्टेरॉइड पकड़ी no هغه څنګه سره ډایکلوپینیک سوډیم ډایکلوپینیک پوټاشیم میفیلمیک اسید آیبروپروفین نورم ډیر شي نیپاکزین او نورم ډیر شي ډرګز دي څنګه سره ټیک ده خو سټیرایډ د لپاره پورون ما یو ډرګز نوم اغسته هغه نوم به تاسو ماته وایي او عموما څنګه سره ما تاسو ته چې په کورونا کنډیشن او په کرونیک کورونا کنډیشن کې مو یوز کوو ګډ Dexa meta دا سره انټي انفلیمیټری ډرګز دي خو سټیرایډ ما تاسو ته ویلو چې دا په عام کنډیشن کې نه ورکوي سټیرایډ څه چل کوي هغه عمر کم دی ٹھیک ده نو ډیکزاميتاسون انټي انفلیمیټری ډرګز دي سټیرایډ نه جوړ شوي دي سټیرایډ هم سره دي سټیرایډ هم سره لیپټ یو قسم دی और द लिपिड कम किस्म दे डिराइव्ड लिपिड मतलब कॉम्प्लेक्स लिपिड ठीक है स्टेरॉइड इज कॉम्प्लेक्स लिपिड दी और लिपिड हाई एनर्जेटिक ही एनर्जी दे रहा जाता है और दैट्स व्हाई मुंगने ने बकार चुंगा स्टेरॉइड को जब कि ऑफेशन मतलब जिसोने एनर्जी दे गेन कोली शापन एनर्जी और को दाखल कोई ओसिस मुंगा सेवा इस्तेमाल हो धा नुकसान स्टेरॉइड सर एनर्जेटिक थी और पेशेंट द कंडीशन की पकार چې دی وس کرونیک کنډیشن دی عمري سټیرایډ ولنګ ورکون خیر خو کو چرته کې نارمل کنډیشن یو دی گزاره کولی شي سټیرایډ نه دی پکار ها هدي علاوه انټي باډیز انټي بایوټکس مونږه هغه ډرګز ته چې د بکټیریا خلاف دي او د ما تاسو ویل چې 100 جنریشن دي تقریبا چې 5 جنریشن دي او دا جنریشن ډاکټر د ډیزیز د سیویریټي په بیس باندې ورکوي کو ډیزیز څونه خطرناکي هغه نو جنریشن هاي کوي ٹھیک ده انیشلی فرست جنریشن والا ډرګز یوز کوي یا سیکنډ جنریشن والا یا تھرډ والا ما تاسو د نمونه اغستې کنه سیپکزین سیپراکزون سیفیفین لیوپاکسیسین سپروپاکسیسین ازیترومایسین کلریترومایسین کیریون دا ټول کویماکسیکلیو اگمنټین ازیترومایسین انټي بایوټیک دا مونږه یوز کولی شو ٹھیک ده ها اوس کو خبره په ډرګز باندې نه کیږي حل کیږي مونږ به بیا څه چل کوو مونږ به ورته ټریټمنټ هم ایډوانس کو ټریټمنټ څنګه سره د ډرګز په ذریعه سره نه کیږي مونږ به ورته ټریټمنټ ایډوانس کو دا کس ډېر زیات سیویر دی او د اکسیجن د سره نه باډي ته نه ځي چې اکسیجن دننه نه ځي د اکسیجن سچوریشن به کمیږي اکسیجن چې کمې د انسان په بلډ کې پی ټي پی به کم پروډیوس کېږي چې ټي پی کم پروډیوس کېږي انرژي به څوک چې انرژي نه تیارېږي فیشن به ورو کمزوري کېږي حتی چې بیا به دې سره ودرېدلی شي نو اکسیجن ډېر ضروري دی اکسیجن ورته نه میلاوېږي
نو اکسیجن تراپی وکي تو د اکسیجن ګیس لګوا اکسیجن سلنډر وته لګوا چې اکسیجن سلنډر وته لګي دا د پبلټ کې د اکسیجن سچوریشن برابر ایا پر خاص هغه خیال مو کړی وو دي دا کور غونډه کې بټن غونډه کې چې کله ورته ورته نو دلته کې کاونټ وکړي چې د 200 سچوریشن دی نارملی په کار دا چې 97.5% تاسو د اکسیجن اماونټ راشي د نارمل کله کله ځم سره کنسنټریشن دومره کم شي چې د 50 نم کم شي دا ډېر زیات خطرناک کنډیشن دی په دغه ټیم کې پیشنټ چې کوم دی هغه سیویر کرونیک کنډیشن ته رسیدلی د مرګ په حالت کې پروت حتی چې 70 نم کمیږي یا 70 کې دا هم ډېر خطرناک دی ټیک ده په کار دا چې سره 90 نه وي نو بیا به څنګه سره کنټرول شي خو کو چېرته کې 70 تقریبا چې لکه ډېر شي کیسونو کې د 40 نم کم شي او بیا هم پیشنټ بچي او اینه کې د اکسیجن اماونټ ډېر زیات کمی خو بیا هم پیشنټ بچ کېدی شي د څه په ذریعه سره د اکسیجن تراپي په ذریعه سره ماسک ورته ولګي د اکسیجن او هلکې ورته اکسیجن ګیس سټارټ کړي هغه مسلسل دی انهیل کوي اوس خو نور ګیس ځینه پریشر پسې واشو په زوره باندې اکسیجن انهیلیشن عمل سټارټ ٹھیک ده خو یاد ساتئ ما تاسو ته مخکې ویلو په پریویس ټاپک کې چې چېرته کې او په کور کې اکسیجن تراپي نه کوي ځکه چې دا سپیسیفک اماونټ پکار چې موږ ته پته ولګي چې دومره اماونټ د ډاکټر په مخ کې د عمل کول پکار نو اکسیجن تراپي به ورلګي کله چې د اکسیجن اماونټ ډېر زیات کم شو د اکسیجن سچوریشن ډېر زیات کم شو بل دویمه خبره ما لیکله چې لنګز والیوم ریډکشنز سرجری لنګز والیوم ریډکشن سرجری ٹھیک ده لکه مثال کې طور پر مونږ ویلو چې رائټ چې کوم لنګز دی د هغې څو لوبس دي شاباش درې لوبس دي د لیفټ مثال کې طور پر یو لوب چې کوم دی هغه ټوټلي ډیمیج شوی دی یو لوبس دغه لوبس دی ټوټلي لر کړه دویم لوبس ډیمیج شو دا تیم لر کړه د سرجري په مدد سره نو لنګز والیوم چې کوم دی هغه به ریډیوس شي په سرجري په مدد سره خو مزید به ډیمیج کېږي نو دا هم یو قسم لا ټریټمنټ دی خو دا د هغه کنډیشن اوس مثال کې طور پر الویولایز ټوټلي ډیمیج شوی نو بیا به تاسو چل کوي ټرانسپلانټیشن به کوي خو کو چېرته کې سپیسیفک لوب ډیمیج شوی دی هغه تو سرجري په بیس باندې ریموف کولی شي بل پلمونري ریهیبلیشنز ته چې کوم دی د دو لنګز داسې عادت کا یا ولا داسې فیزیوتراپي کوه چې مزید نور نه خرابېږي ٹھیک ده مطلب چې کوم سنټر دی ریهیبلیټیشن ایکسرسایز یو څیز هغه ټوټلي سیسټم ورته برابر ٹھیک ده سموکینګ نه وساته نو مې بي چې دې سره دی ګزاره وکړي بل اخراني پوینټس لنګز ټرانسپلانټیشنز دا د ټولو نه اخراني شرط دی زموږ سره یو پیشنټ دی او ته وایې چې بس دا زموږ سره په اخرني کنډیشن کې دی او د دو یو لنګز چې کوم دی هغه ټوټلي ډیمیج شوی دی یو سیل به کوم نه دی پاتې یو لوبس به کوم جم دی نه دی پاتې ته به داسې چل کوې چې دا ټوټلي لنګز به ورته ټرانسپلانټ کړي لکه څنګه چې کډني ټرانسپلانټیشن کېږي ګردم ټرانسپلانټ کېږي لیور ټرانسپلانټیشن کېږي کډني ټرانسپلانټیشن کېږي هارټ ټرانسپلانټیشن کېږي ټیک ده د دې نه علاوه لنګز ټرانسپلانټیشن کېږي دا داسې پارټس دی چې لکه دا خامخا ضروري پارټس د انسان د جسم لپاره نو هارټس دغه دی کې به تو په دې ټایم کې لنګز ټرانسپلانټیشن کې خو ډیپینډ دی په ډونر باندې د دې ډونر ډېر په ګرانه ملوي دې لپاره سکرینینګ ټسټونه کوي دا پیشنټ چې کوم دی کوم نه ولې تو لنګز ورکوي آیا دا د څه ډیزیز خو مخکې نشته خانداني بیماري خو ورته نشته د دو بلډ ګروپینګ میچینګ کوي که نه د دو چې کوم انټي باډیز دي د بل انټي باډیز تاسو ریاکشن خو نشو کوي دې لپاره به کراس میچ یو شي بل شي ټوټل ټیسټونه کوي چې پیله زنګ سره لکه ډونر او اکسپټر دا ټوټلي میچینګ کوي نو بیا ورته تو ټرانسپلانټ کولی شي دا اخرنی کیس دی او دا د ټول نه ښه ټریټمنټ دی چې تا لنګز ټرانسپلانټ کړله او دې خپل فنکشن په صحیح طریقه کوو نو دا پیشنټ په بالکل له بل هیلتي پرسن په شانتي ریکور کېږي که نارملي د ریکوري ډېره زیاته ګرانه صحیح نو دا زموږ سره MPC ما ټاپک و ستاسو څه کوېسچن یې په دې کې نو بالکل په دې ټایم باندې څه کوېسچن کولی شئ امید دی چې تاسو په دې ټاپک باندې پوه شوي یې د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان